والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او د مسلک اهل سنت والجماعت سره تعلق لرونکو د دې علاقې ډیرو غیرتمندو په دین مې مسلمانانو ورونو، زموږ تاسو غنۍ اجتماع او جلسه چې د ختم قرآن او ختم نبوت په عنوان سره منعقده ده، من وروسته به علماء کرام راځي ان شاء الله العزیز تاسو ته تفصیلا قیمتي بیانونه کوي. ما ته چې مولانا صاحب ویل چې تر ختم نبوت په عنوان باندې خبره وکړه، نو ما وی ته ویل چې وروسته نور مقررین راځي ان شاء الله په ختم نبوت باندې خبره وکړي. دلته چې د ستربندي هم د زموږ سیزن د جلسو هغه ختم قرآن نه او زبر ختم قرآن او مدارس په حواله سره خبرې وکړو ان شاء الله. محترم دی وخت کې تاسو په ټول دنیا کې وګورئ نن عالم کفر په یو پیج باندې دی. عالم کفر د وسایلو استعمال کوي، د طاقت استعمال کوي، د میډیا استعمال کوي. محترم دا وی د هر څه مقصد زما استاد نوجوان نسل د ذهن نه د اسلام اهمیت ختمول دي، دا وی د ذهن نه د قرآن اهمیت ختمول دي، مسجد او مدرسې سره دا وی تعلق کټ کول دي، علماء حق باندې او وی بد اعتماد کول او بد ظن کول دي. دویم طرف ته تاسو وګورئ دا وی مقابله زموږ حکومتونه نه کوي، دا وی مقابله زموږ حکمرانان نه کوي، دا وی مقابله همدغه اهل حق علماء همدغه مدرسو جماعتونو والا کوي چې یقینا دا وی سره وسایل اسباب نشته، دا وی سره د دنیا ظاهری طاقت او قوت نشته، دا وی سره میډیا نشته. لیکن نن که تاسو وګورئ الحمدلله دلته قرآن موجود دی، دلته اسلام موجود دی، دلته په اسلام او قرآن باندې خپل ځانونه قربانونکي خپل سرونه شیندونکي ځوانان موجود دي چې دا د دې خبرې دلیل دی چې د تهذیبونو دغه جنګ دغه اهل حق علماو ګټلی دی او کفر بیللی دی او شکست به د قیامت د سبا پورې د کفر وي ان شاء الله العزیز. حضور ان شاء الله ټول ملګري ان شاء الله. محترم دینی مدرسې او دا درسګاهونه دا د اسلام د حفاظت مرکزونه دي، دا د قرآن د حفاظت مرکزونه دي، دا درسګاهونه مدرسې دي چې د اسلام ټولې شعبې ژوندۍ ساتلې دي، چاہے هغه شعبه د جهاد ده، چاہے هغه شعبه د دعوت او تبلیغ ده، چاہے هغه شعبه د اسلامي سیاست ده، چاہے هغه شعبه د تصوف ده. دینی مدرسې او درسګاهونه دغه ټولو لپاره د مور حیثیت لري، دا ټولو لپاره د مور کردار ادا کوي. د دې وجې زموږ استادو فرض دي چې هر ملګری نن د ځان سره دا عزم وکړو چې حالات هر څنګه وي، مشکلات هر څومره وي، خو موږ به خپلې دیني مدرسې او درسګاهونه آباد ساتو ان شاء الله. او یقینا محترم دا 1400 کاله تاریخ لري، دا 1400 کاله ماضي لري، دا 1400 کاله پس منظر لري. زغه تفصیل کې شروع کوم شاید کې 4 غنټو کې هغه تفصیل ختم نشي، د دې وجه نه تفصیل ته نه ورځم، صرف تاسو ذهن کې دراوستو د پاره بدري شرایط باندې اکتفا کوم. تاسو ګورئ 1857 جنگي ازادي دا زموږ مسلمانانو د تاریخ خوري انقلاب دی. په دغه جنگي ازادۍ کې 3.5 لک مسلمانان شهیدان شوي وو. په دې جنگي ازادۍ کې په دې جنگي ازادۍ کې د مدرسې او مسجد تقدس په امان شوی وو. په دې جنگي ازادۍ کې منبر او محراب شهید شوي وو. په دې جنگي ازادۍ کې د مسجد منارې په ځمکه راغورځېدلې وې. هغه د الله اکبر پاکې نغمې هغه پاکې نغمې خاموشې شوې وې. طالب سره بخاري په لاس کې وه، د بخاري استاد لاشې انګریزان ورونو ته ځوړند په ګولو وړاو کړی شهید کړی وو. طالب سره ترمذي په لاس کې وه، د ترمذي استاد لاش
راشه انګريزانو په ور د پاسه سودول شي کړو طالب سره هدايه پلاس کیوا د هدايه استاد اتور تمګو شاته بجیل او زندان کې ژوند تیرو یو طرف ته طالب مهرانو زمانه سبق او د درسګاه بس کیږي یو طرف ته رسول ملک شهیدانو انتقام او ګور پرزو یو طرف ته د مسجد او مدرسې تقدس بحالول چې لږو په دغه وخت کې د عیسایانو د دنیا عیسائی مبلغین يهودي مبلغین هندستان ته دعوت للا او ته ویل راشي دلته تاسو ته موقرا دلته مسلمانانو ذهنونه خراب کړي اگر اسلام نه متنفر کړي هغه د شکوک او شبهات وردن کوي په دې وخت کې محترم هندستان کې میلې شروع شولې اسلام او قرآن باندې تقریرا اعتراضات شروع شو دیو کې چا ذهن کې نه راغلل چې په دې بری صغیر کې پر مسلمانانو تهذیب ژوندې څنګه پاتې شي دلته پر مسلمانانو دین ژوندې څنګه پاتې شي دلته مسلمانان هغه په خپل دین باندې قائم څنګه پاتې شي یقینا دا چا د ذهن په یو خانه کې دراغله لیکن نن تاسو تاریخ اوچت کړئ قسم دې نن تاریخ د دې خبرې گواهی ورکړي چې کله تاسو تاریخ اوچت کو بیا بس تاسو دل او دماغ هم د دې خبرې گواهی ورکړي چې په دغه سخت حالاتو کې په دغه مشکل حالاتو کې په دغه تکلیف ده حالاتو کې دا ټول جنگ دا یوې دینی درسګاه دا یوې دینی مدرسې کړه وو چې هغه مدرسې ته درلود دیوبند ویل شي سره هغه یو مدرسه وا یو درسګاه وا د یو انار د ونې د لاندې نشو شوی وا یو استاد تاسو مولا محمود نامه وا یو شاګرد تاسو محمود نامه وا چې نن دنیا د شیخ الهند محمود حسن رحم الله په نامه سره پیژني او شروع کړل د چا ذهن کې هغه وخت را فلسفه نه راتله لیکن کلندر هر څه وایي چې دا وایي هغه شروع کړل او نن ټول دنیا د خبرې اقرار کوي چې نن د ټول شوګي چاہے د جهاد په شکل کې دا چاہے د دعوت او تبلیغ په شکل کې دا چاہے د اسلامي سیاست په شکل کې دا چاہے د تصوف په شکل کې دا د درسګانو ژوندۍ ساتلې دي نن ټول دنیا د خبرې اقرار ته مجبور ده چې هغه درسګاه او مدرسې د امت ته مفسرین ورکړي محدثین ورکړي دي فقهای ورکړي دي صوفیای کرام ورکړي دي مجاهدین غازیان شهیدان ورکړي دي مناظرین مؤلفین محققین ورکړي دي نن په دغه شریر کې ما او تاسو صحیح عقیده د الہات نه پاک عقیده شرکیات نه پاک عقیده لرو ما تعالی بدعات نه پاک عمل کوو بیا قسم دې مون تاسو د بری صغیر مسلمانان دا وی دینی درسګه او د مدرسې سرمن دي محترم او دا حقیقت دی نن کې زموږ استاد تهذیب او دین ژوند دی دا د دې مدرسو د دې درسګونو د دې اخلاق علماء ورکړي تاسو خپل تاریخ اوچت کړئ 1400 سال سلسل ماضی متعلق په کم دور کې چې دا مدرسې کمزوري شوي دي دا درسګاهونه کمزوري شوي دي اهل حق علما ختم شوي دي حق بیانونکي ژبې بندې شوي دي بیا تاریخ موږ تاسو ته راښیي په دغه دور کې بیا موږ خپل تهذیب او دین کلم ژوندی نه دی ساتلی دا د بغداد حالات زموږ ستاسو مخې ته دا بغداد د مسلمانانو علمي مرکز و ټول دنیا مسلمانانو په دې بغداد فخر کوو لیکن دا د یو ترخ انقلاب سره مخامخ شو هغه انقلاب د دیني مدرسې واغستې دا درسګاهونه ختم کړل اهل حق علماء ختم کړل حق بیانونکي ژبې بندې کړلې نن تاسو هغه بغداد ته ورشئ یا خدا د ټولو مسلمانانو علمي مرکز یا نن هغه بغداد دی تاسو ورشئ مشاهده وکړئ هغه خلک مسلمانان دي پر اسلام نه ډېر لرې او نشته پاتې شیخ الاسلام المولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم خپل سفرنامه کې لیکلي وایي زه بغداد ته لاړم د بغداد د مسلمانانو حالت مې وکتل د هغوی رسم و رواج طور طریقې مې وکتې د هغوی مدرسو ته ورغلم شیخ الاسلام لیکلي دي ویل هغه خلکو کې د اسلام هېڅ قسم اثار په نظر نه راتله دا پته نه لګېده دا خلک مسلمانان هم دي وکتل ویل ما یو چا نه تپوس وکړو هغه پخواني طرز کې چېرته مدرسه نشته دی چې هغه ګیرې وي پګړۍ وي اوږدې جامې اغوستې ځکه هلته چې تاسو ورشئ د هغوی شیخ الحدیث هم ږیره خرولي برید خرولي انګریزي اختان یې جوړ کړي دا پته نه لګي دا سړی مسلمان هم دی د دې وجې مسلمانانو یاد ساتئ د دې سنتو قدر وکړئ سنت د خپل وجود نه مه لرې کوئ ګورئ نن به تاسو دا سنت لرې کړئ دا ګیرې به هم لرې کړئ
دا پګړۍ به هم لرې کوي، دا زمونږ د اسلافو کوم لباس چې مونږ ته پاتې دی دا هم لرې کوي. زړه کې به م یو درد وي چې زه مسلمان یم، ما سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لرې کړي دي، د خپلو مشرانو لباس مې پرېښی دی، یو درد به دې په زړه کې وي. لیکن پته ده درته را روان نسل سره به بیا دا احساس هم نه وي، هغوی به دا ګناه هم نه ګڼي، د سنتو سره به راشنا شي، ځان د را روان نسل قرضداري مه پاتې کوي. دې بچو ته د سنت لباس ور وښایي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ورته بیان کړي، دې بچو ته د صحابه کرامو ژوند ور وښایي، دې ته د نبي علیه الصلاة والسلام سنت ور وښایي، دې ته خپلو اسلافو امام اعظم ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل رحمه الله د خپلو اکابرو د اولیاء امت د هغوی تفصیلات ورته بیان کوي، د هغوی واقعات ورته بیان کوي. بچو ته فلمي اختراع مه ورښایي، بچو ته ډرامو والا مه ورښایي، بچو ته خاکو والا مه ورښایي، بچو ته فیسبوک مه ورښایه، بچو ته ډرامې مه ورښایه، بچو ته ګیمونه مه ورښایه. دې بچي ته یو دیني ماحول په خپل کور کې مهیا کړه. ستا باندې د بچي اولنی حق دی، ځان د بچو قرضداري مه پاتې کوئ د را روان نسل. بهرحال شیخ الاسلام لیکلي دي، ما ته یو ځای راوښودو په بغداد کې، ما ته وویل چې ته هلته لاړ شې، مدرسه شته دی، باندې شته اساسات شته دی. ویل دلته لاړم، ویل دې مدرسې ته چې راورسېدم، ویل دلته واقعي شته اساسات موجود دي، ویل هغه محترمې صاحب ګیره او سپین ږیری وو، پوره بغداد کې ویل د چا ګیرې نه وې. ویل زه ورسره کېناستم، تعارف یې وشو، مجلس وشو، ویل واپس چې راتلم سپین ږیري عالم ډېر زیات وژړل، دا ږیرې په اوښکو باندې لنده شوله. ویل ما ته ویل د پاکستان مسلمانانو ته زما پیغام ووایه، او د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د رسول د نعمت مونږ بغداد والا ته راکړی وو، مونږ بغداد والا ناقدري وکړله، رب رانه هغه نعمت واخیستلو، نن په سرو سترګو ژاړو به هېڅ په لاس نه راځي. د پاکستان مسلمانانو الله د علم او د رسول د نعمت ستاسو ته درکړی، خبردار تاسو ناقدري به کوئ، ورنه رب یې د تاسو نه واخلي، بیا به تاسو زموږ په شان په سرو سترګو ژاړئ، خو هېڅ په لاس نه درځي. قدر به کوو انشاءالله، ټول ملګري انشاءالله. محترمه دې قدردانۍ خپل بچي دې ته راولېږي، دا بچي معلمان جوړ کړي، قاریان حافظان جوړ کړي. ګورئ بچي دنیادار جوړول دا هېڅ د کمال خبره ده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. د تاسو دې ناولۍ کې نن چیغه چکو، ما ته یو سپی څوک راوکړي چې د لوږې مړ شي، ما ته الله خبرداری راکړي، تنبیه راکړي، وارننګ راکړي. یا ایها الناس قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. اے انسانانو ډېر لوی تباهي او هلاکت در پسې را روان دی، ویښ شئ، بیدار شئ، غافله کېږئ مه، د خپل ځانونه او د خپل اهل و عیال له تباهۍ او هلاکت نه بچ کړئ. د تېرې روژې نه مخکې د بلوچستان کې څو ورځې جلسې پروګرامات وو، دا د سربندو سلسله وه. کوټه کې یو ځای کې یو ډېره لوی اجتماع او ختمې بخاري، ما نه مخکې یو شیخ صاحب بیان کوو، هغه به د خپل بیان کې بنو د یو مفتي صاحب د کتاب حواله ورکوله. ویل ته په خپل کتاب کې لیکلي دي زمونږ د علاقې یو ډېر مالداره سړی و، راپکې دی، ماشوم بچی و، سکول یې وویل، تعلیم یې کړو، سکولرش ته لاړو، یونیورسټۍ ته، بهر ملک ته یې ولېږو چې ډاکټر شي. په ډېره موده بعد د بچی ډاکټر شو، ډګري یې واخیسته، د خپل وطن ته واپس راتلو. ویل په کومه ورځ باندې چې دی راتلو، په دې ورځ باندې په استقبال، خوراکونو، انتظاماتو باندې صرف په دې ورځ باندې 10 کروڑ روپۍ درلودې. 10 کروڑ. ویل اسلام آباد نه په ایرپورټ نه چې کوم ګاډي کې دی راتلو، بلکې د موږ سره زه ورسره وم. ویل موږ له کلي ته نه ورسېدلې، دې بچي به د پلار په څېر زه مخ راته وکړو، ورته یې بابا ډېر لوی زړه ورته سره وکړو. هغه ته یې بچي ما تا سره څه ظلم کړی دی، ما خو په تا لکونه کروڑونه روپۍ ولګولې، ما ته ډاکټر جوړ کړې، ته مې ظلم دی راسره وکړو. پلار ته مه وکړه، بدقسمته بچي زه جنت شم. ته مه وکړه، نن د ژوند او زندګۍ د ورځې بلا له مخه کېدونکي کور ته وبرسي.
وی پر ازنکدن کی ودغل اسلامه خاتاو ورته بابا ټول امتی په دنیا کې ذلیل کړو کله رب راونه خودو کله د آخرت راونه خودو کله د رب سره زما تعلق جوړ لکو کله د قرآن سره زما تعلق جوړ لکو بابا زه اوس دلته روان یم لږ ساعات به قبر ته ورځم د قبر کې روح شکر ته ورځم د قبر فرشتو ته ورځم بابا قبر کې زما د ډېرې مسله چلیږي بابا زما د قبر فرشتو ته ورسه جواب ورکوم ویل هغه بچي خپل پلار ته زنکدن په وخت کې لري الفاظ راویلا ویل بابا ډېر لوزونو دې سره وکړو ویل مفاس محترمو دا بچو ورته دا زنکدن په وخت کې ګیله ولکې چې او بابا ته زما څنګه پلار وې تا د دې ټول دنیا لپاره زما د مولوي خیرت تباه کړو نن د تا د وجې د مولوي تباهۍ برکت ته ورروان یم قسم دې د اوښکو نه او د افسوس نه راوړه سره جبل څنګه ګورې زما دا مقصد نه دی چې تاسو بچي ډاکټران مه جوړوئ انجینران جوړوئ والله دا مقصد مې نه دی مونږ یو استاد وو هغه به ویل که دا ټوله دنیا ملایان چې دا به د قیامت علامه وي دا درته نه وایم چې خامخا ټول ملایان جوړ کړي البته دا درته ضرور وایي دا نه چې دینداره جوړ کړي تاسو مدرسو ته راولېږئ دې درسګرونو ته دیندار راولېږئ د قرآن پې زده کوي دې بچي ته ذهن جوړ کړه دې بچیا تر ټولو اول مسلمان یې زموږ دپاره د ټولو اول اسلام دی موږ دپاره د ټولو اول د رب حکم دی د محمد رسول الله سنت دی اسلام دی قرآن دی حدیث دی دین دی فقه ده دې بچي ته ذهن دا جوړ کړه بچي د یو مسلمان کار بداوي ټوله دنیا به قربانو د رب حکم به ورته نه قربانو د رب حکم ته به ټوله دنیا قربانو دې بچي ته ذهن جوړ کړه هر ځکي په هر شعبه کې اسلام ته به ولید حیثیت ورکوو د رب حکم ته به ولید حیثیت ورکوو دته ذهن جوړ کړه بچي ته مسلمان یې دې به بس دا بچي کې ته هرې ممکن هر ځای ته لېږي هر څه ته جوړ دا به کوي انشاءالله کوي انشاءالله د بچي د ټولو دنیا لپاره د ډېر خدمت او کوم دی چې سره سونه کوو سره او دویم نمبر تاسو نو ګورئ د بچو د حافظان جوړ شوي دي اسی تاسو کله سوچ کړی دی د یو چا په بچي تکلیف وي که نه یو څوک د تکلیف نه د بچی درته بچ کړي موږ څومره شکریا درکوو د دې احساس نه تاسو ته پته ده دا روانه تباهي ډېره لوی تباهي ده حدیث کې راځي په سترګو کې به اوښکې ختمې شي د جنت نه به وینې راشروع شي دومره اوښکې به وویږي که یو څوک په کښتۍ چلولو غواړي رسول الله فرمایي چې کښتۍ به ورکې وچلولی شي دا قاریان دا عالمان دا حافظان ستاسو بچي د دغه تباهۍ نه بچ کړي قسم دی من په مخ د ځمکې په لوی زمین د دې عالمانو د دې قاریانو د دې حافظانو نه زموږ او ستاسو د لوی خیرخواهان څوک نشته هغه ته دا خبره ده چې موږ د خپلو خیرخواهانو سره څه کوو نن معاشره کې مظلومه طبقه علما د قاریان د حافظان دي استحصال چې رضا کېږي تاسو ګټلي وو دې حکومت په دې تېر حکومت کې ګورنمنټ کې دوی چې کله اعلان وکړو ویل موږ به ملایانو ته 10,000 روپۍ اعزازیه ورکوو امامانو ته هغه چې ولې نه کړله او موږ علما ته پته وه چې دا زموږ د ژبې زموږ د منبر او د محراب د ازادۍ سودا ده دې وجې نه علما ورت لري او دا خو 10,000 وي زما ایمان دا و که دا 10 لکه وي زموږ د علماو یو سبق مخترع کړی دی مولانا قاسم نانوتري مولا چې د دارالعلوم بنیاد کېښودو اعلان یې کړی و دا مدرسې دا جوماتونه دا نصاب دا منبر او محراب موږ په فکر په هغې تېروو لیکن دا بل سرکار د تعاون آزاد سبزونه بل چا پابند نه جوړو دیو که 10 لکه انعام ورته وکړي انشاءالله دغه علما به ورته د 10 لکه روپۍ نه مخ ورکوي انشاءالله موږ خپله ازادي د دین هغې چا ته نه ورکوو انشاءالله هغه نورو چې 10,000 روپو ته په قطار کې ولاړو هغوی ته هم پته وه چې دغه په ملایانو کې دي دغه درباریان دي زمین خرڅه چې د هر تاغوت لپاره د علماو خلاف د زنده‌باد چغې وهي زموږ څنګه هم چې مولوي صاحب وایي څه مه وایه په باید دغه ټوله دنیا پېژندلې دي الله دې موږ د هغې نه وساتي او ویې ووایي ما عرض کوو
لیکن دیو تاسو کتلی دیو سوی راځي د علماو لپاره لس زره روپۍ ماهانه د اجراګانو لپاره 20,000 ګوره په کومه معاشره کې چې د یو عالم قدر د اجرا نه کم شي د محمد رسول الله علیه وسلم د اجرا نه کم نظر کوو بیا په دې معاشره کې موږ د خیر تمه لرو محترمونه کړی شي هسې نن تاسو ته وسو زموږ دا خو حکومتي سطح او پبلک سره تاسو زموږ جوماتونو کې چې امامان دي ستاسو بچو ته قرآن ورښي دین ورښي هسې په خوله دا وایو چې د دیو مرتبه د ټولو نه اوچته ده لیکن تاسو کله غور کړی دی نن چې د مهنګایي په دې دور کې په 1,00,000 روپۍ ګزاره کوي په 2 لکونو کې تر خپل مولوي صاحب نه د اوسو کې قاري صاحب نه ورته ستا تنخوا څو 10,000 15,000 دې نه زیاتې نشته زموږ مدرسو جوماتونو کې هم خلک څه وایي موږ وایو د علماو ته کې الله تعالی برکت اچوي یقین مو کله راته کې دی چې موږ په ځان ته ورکوو او ځان ته نه ورکوو روز الله خدای ته ورکوو زموږ علاقه کې یو ډېر مخکې ما ته وایي تاسو ملایانو ته خو دې ته 15,000 کې برکت اچوي ما ورته ویل چې صاحب راځه د یو عالم په شان کې جومات کې ما سره ژوند تېروه خپل ذکر تلاوت کې مصروف اوسېږه 10,000 به خپل جنګ نه زه ماهانه درکړو ډېر اوس یې ورغلو نو ما ورته ویل عجیبه خبره ده ما د 15,000 کې برکت مې ځان ته 10,000 کې ورته تیار محترمه د زموږ ستاسو وختي انسانان دي د ضروریات لري معاشري افراد دي دا فرشتې نه دي قسم دی دوی خپل ضروریات تباوي د هغه فقر باقي تېروي د دوی سپینو جامو د دوی وړ څېړ لباس ته مه ګورئ يحسبه الجاهل والغنيان من التعفف يحسبون الناس خبر قرآن مخکې مونږ ته ویلي دي دا خلک ډېر مشکل هم پکې راشي دا په جبې سره یا په خپل حالت سره خپل حالت خپل فقر او باطل خپل ضرورت چاته نه ښکاره کوي قسم دی که د دوی د حالاتو نه تاسو خبر شئ زړه مو درد وکړي دوی خپله خود مختاري استغنا چاته نه ورکوي براس دوی ته پته ده همدغه معاشرې کې څه اگر بیخي خلکو سره اوسېږو چې دا په یو ډنګ باندې 10,00,000 روپۍ لګولو ته تیار دی لیکن په یو عالم باندې 10,00,000 روپۍ دې نشي لګولی درته پته ده موږ د هغه معاشرې کې څه یو په کومه معاشره کې زما مسلمان ورور خپل یو بچی چې انګریزي تعلیم پرې رسېدی 10,000 شل,000 50,000 بهره باندې بچي لګوي لیکن که د جومات مدرسې استاد ورته ویله بچي 15,000 روپۍ به له میاشتې سره راوړي بیا موږ څه وکړو هر جومات نه هم راته سکول جوړ کړو د دې وجې دا خلک خپل ضروريات تباوي ګورئ ځان مه بېحسه کوئ دا یهود او نصاران په باطل دین باندې دوی په خپلو کاروبارونو کې دوی په خپلو آمدنو کې د خپل مذهبي ادارې خپل مذهبي مشران د ځان سره کړي دي زموږ ستاسو علاقو کې چې دا هسپتالونه راته دي چلوي دا لارې راته جوړې دا سره غواړي ډېر پکې دغسې ګوري هغوی زما ټول نات پلان کې مذهبي ادارې ته وکړو هغوی یې راوړي دلته مسلمانانو د ځان مایلولو لپاره دلته راوړي ما ته په حق دی زموږ د خپلو علماو سره دا رویه ده زموږ د خپلو جوماتونو مدرسو سره دا رویه ده زه مخکې اوس د میاشت کېږي پېښور کې یو ځای کې د ستربندۍ ته راغلم ما کې دوه واقعات بیان د جومات مولوي صاحب زما ښه ته معامله به ډېر مکار دی عالیشان مسجد د هغه شکل و صورت لباس ما یو دوه واقعات بیان دی ما سره چې کېناست یو څېر څوک ما ته د ماشوم بیمار و یقین وکړه وی 2,00,000 روپۍ په ماشوم ولګېدې ټول یې قرضونه واخیسته ما سره دې مبتلیانو 2 روپۍ تاوان نه دی کړی ولې دا زموږ استازو ذمهواري د خپلو علماو ضروريات پوره کول د دې قاریانو سره د دوی سره ملګرتیا کول تعاون کول دا زموږ استازو فریضه ده کوو انشاءالله العزیز تعاون به کوو سره انشاءالله د پیسو تعاون به ورسره کوو ګرای ښه زموږ پښتانه چې جومات ته هم راشي زموږ مولوي صاحب ډېره دعا درته کوو نو ته له څه دوا کوې دوا به درته نور پیسې راوړم نو چې ته هم دوا جوړ کړې هم دوا جوړ کړې نو پره څه پاتې شو څه کار به تاسو کوئ څه کار به دوی کوي نو بیا به پیسې راوړم او چې ته هم دوا جوړ کړې هم دوا جوړ کړې نو بیا پیسې نه چلېږي څه خلک به دعا کوي څه خلک به ضروریات د هغوی پوره کوي بیا به دا نظام روانوي انشاءالله کوو بیا ورسره تاسو به کله تللي دي
سفیر سے محترم رہا انشاءاللہ سب خبر ہوئی کہ جو خبر مختصر کو تاسو ته پنجاب ته تللی تاسو نه تللی د تفریحي ملګرو ته پوسو کې دی ویل ته هلته ورځئ تاسو دا پنجابیان وي که نه منظوم یې د سیاست وي روزو یې د سیاست وي الله تعالی دې موږ هم اسرائیل ستایه کوو ګناه کبیره کوي لیکن تاسو ورځئ دا یو سیټ پنځه پنځه کارخانې وکړل شي وجه څه ده او خپل مدرسې خپل جوماتونه خپل علما معامله کړي تاسو ورځئ که دا وایي جوماتونو کې سیګار لګېدلي زموږ جوماتونو ته راشه شمسي وګړي لګېدل سپکې وچل دا وایي ملایان ښه ګاډو کې دي زموږ ملایان غریبان ته موټرسایکلې دي دا د پنجاب او کراچۍ مدرسو ته تاسو ورشئ فریجونه یې د ګډو وسیلو د غوښو نه ډک زموږ KBK کې مړه ټول کار تېر شي موږ کله دا منظر ونه ګورو چې زموږ هم پښتنو څخه ګډ چیرې راوستئ دا طالبانو ته مشهوره متل دی وایي پښتانه سل رکعته نفل کوي لیکن پنځه روپۍ د الله لاره کې نه خیر خپل لاسونه کلاو کړي دمارونه کلاو کړي دا مدرسې ستاسو په تعاون باندې شریک دي دارالعلوم دیوبند بنیاد چې کېښودل کېدو حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتي نور الله مقتدو فرمایلي وو موږ به دا مدرسې د سرکار د تعاون ازادي ساتو لسو اصولو کې یو اصل دا و ځکه هغوی ته پته وه حکومتونه د بېدینه خلکو لاسونو ته اوس چې دوی موږ ته نصاب جوړوي دوی ورسره نصاب جوړوي له خدا سره سکول کالجونه یې مسلو ته ورسوي 14 کاله یو بچی دلته تېر کړي دی په 14 کالو کې د اسلام بنیادي او اساسي عقاید زده کړي دی په 14 کالو کې خلک نبوت عقیدې زده کړي دی 14 کاله په دې کالجونو کې دې د اسلام سره بدل شي زه سکول کالج یونیورسيټي د خپل نه کار وکړو لیکن دا خامخا کړو ولې مسلمان بچی 14 کاله چې د دین کې نصاب ورولي په دې ماحول کې د چې کله ریز نه فارغ شي د خپل مخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلود بیا نه تیار د بیا مسلمانانو په تعظیم او کلچر پاره باندې به شرمېږي دا بچی د کفر په تعظیم کې فخر محسوسوي دا بچی د کفر په ثقافت کې فخر محسوسوي دا بیا اغیارو د کفارو په رسم رواج دا په ټول کړي دي دا په لباس کې فخر محسوسوي په دې بچی کې دا تبدیلی ولرسي دا دغه ماحول او دغه نصاب سره کې دې وجه زموږ مشران فرمایلي وو کوي موږ دا نصاب مدرسه جومات دا به د سرکار د تعاون ازادي ساتو موږ فقر باقي تېرو علما موږ مشکلات تېرو لیکن دا نصاب آزاد ساتو او الحمدلله بریسریه د علماء دیوبند بچو تر اوسه پورې مشکلات برداشت کړي دي تکالیف برداشت کړي دي فقر باقي برداشت کړي دي لیکن منبر آزاد ساتلی دی محراب آزاد ساتلی دی تعالیم جبه آزاد ساتلی ده دین تر اوسه پورې تاسو ته خپل اصلي شکل کې بیان کړی دی او انشاءالله قیامت کې صورت د قیامت د سبا پورې به دیوبند مشکلات او تکالیف مقابله کوي فقر باقي به تېروي لیکن انشاءالله منبر او محراب آزاد ساتي د نصاب د مدرسې آزاد ساتي دین په خپل اصلي شکل کې بیانوي د دین د جنت په بهر کې روح بلند ساتي انشاءالله نو محترمو د علماء خپل ذمہ داری پوره کړې او په احسن طریقې سره پوره کړې الحمدلله نن موږ هر ملګری ځان سره سوچ وکړو چې موږ خپل ذمہ داری په څومره پوره کړې دی وجه هر ملګری سره وکړو خپل علماء ته ډاډ ورکوم چې ما ته نن وګورئ چې نن نه پس ورکی ان شاء الله ما سره زما کاروبار کی زما ذمہداری کی زما په تنخواه کې سره مدرسه شریک ان شاء الله نن نه بس تدن خدمت کې بعد ضرورت د ترمن پوره کوي ان شاء الله نن نه بس بدل مدرسو د کاروبار په شریک مخکې وځو ان شاء الله وځو ان شاء الله چې تمه پولیس الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او ذکر سره ملایي الله دې سره برکات کوي او دې له شي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر کمزور یو زما باندې کمزوري یو لیکن الله پیغمبر یو عمل وکړ باندې د فخر دی سترګې مې اوچتې دي الله پیغمبر کله چې دې کفر راځو شوی
زمون مدرسې کمزوري کولې دا اهل حق علماء کمزوري کول دې قاریان او حافظان استحسان کوي هغه وخت ما د خپل بچی د پرېږدونې راغستې وه ما له دوی سره شریکه کړې وه ما له دوی سره دې کړې وه د الله پیغمبره کله چې اور بل شوی و د وخت د ابراهیم د سوځولو کوشش کېدو هغه وخت کې زه د نمرود د مطلب په صبر کې ډول ولاړ زه د وخت د ابراهیم د مطلب په صبر کې ولاړو زه د وخت د فرعون د مطلب په صبر کې ډول ولاړ زه د وخت د موسی د مطلب په صبر کې ولاړو د الله پیغمبره زه د دغه ظالمانو د دغه جابرانو د دغه ګیرو مغړیو د شملې د دغه مدرسې او جومات او د خرقاو د مرکز د دشمنانو څخه د ګیرو ولاړ د ستا د دغه وارثانو د دغه عالمانو قاریانو د دغه ګیرو مغړو شملو والا چې د زمانې د ظلم جبر مقابله کوله مشکلات یې قبول کړي وو تکالیف یې قبول کړي وو د زمانې فقر او فاقې یې قبول کړي وې د زمانې د حوادثاتو سره مخامخ وو د زمانې هغه پیغورونه یې قبول کړي وو په دا ټاټ او چټۍ ژوند او زندګي تېروله الله پیغمبره ستا د دغه حوادثاتو سره په دغه ټاټ او چټۍ ولاړو زمون سره زمون په کاروبار کې زمون په تنخواه کې زمون په ځمېداري کې به د مدرسو د دې علماو حصه انشاءالله تاسو یو کې به وګورئ تنصروا الله ینصرکم دا د الله وعده ده زمون پېښور کې زما ډېر ملګري دي تاجران دي مخکې کال راته یو کار وکړو ما ته ستا بیان مې اورېدلی و تا ویلي چې درېیم حصه الله ته ورکړي ما ته ویل هغه ورځې نه ما ورکړې د درېیم حصه ما ته قسم وخوړو چې الله نه دی ورسوي زما کاروبار ډبل شو زما د کنټرول وړاندې څه تاسو کې یو کار وکړئ روزانه ماهانه سالانه به تاسو له چې الله څومره برکتونه او خیرونه درته چې الله ډېر ډېر ذات دی نبی اسلام په یو موقع عمر ته عمر ستانه ډېر ډېر دی او د حکم چې کوم ذات نازل کړل ما ډېر ډېر دی به تاسو له چې الله څومره ډېر کې تاسو کاروبارونو او تقاضاو څومره برکت دی کوم ان شاء الله دې علماء له مله د پرېږدي ان شاء الله هر میدان کې چې دې له مله وکړي ان شاء الله وعده مسله اراده نه خو وعده تبلیغی ملګری راغلي وو ارادي لیکل یو د څور د پاسه دا د ارادي لپاره څورته څورته ورسې ویا شی ولي چې خلک یې لیکي روزي په اخر کې ثواب نه ملوي چې مثلا یو څه وګورم دی ورس زبان سے کہ بھی لا الہ الا اللہ تو کی حاصل زبان دل کا ترجمان ہے تو کچھ بھی زبان دل من اللہ کا مسئولہ کم پورے ټول چې واجب وي رب ته اوس کې چې فرض سو ما سره نن وعده کوي یو وعده چې بچی به دار جوړوي ان شاء الله تفصیل وي وعده چې دې علماء سره ودرې مطلق ان شاء الله دریم نمبر په خپل کاروبار په خپل ځمېداري په خپل تنخواه کې د علماء قاریان حافظان مدرسې به شریکو هغه ملګري چې وعده کوي ما سره دواړه درسونه پوره وځي دواړه درسونه لګي پوره وځي درسي لږ ساتو چې ټول شي دا وعده ان شاء الله نن لاس مخکې د کوی आवाज سره په زور کې دا وعده ان شاء الله وعده ان شاء الله الله دې موږ ته توفیق راکړي